نن محترم اکثر د ځوانانو د طرفنا دا خبر بار بار کیږي چې د سحر منځ ته پاسېدی نشم، ګنې زه به منځ له راتلم، زه به د جمع پابند وم، خو سحر زه بلکل پوه نشم. نو دې باره کې یو حدیث مبارک دی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته د یو کس ذکر وکړی شو چې دی د سحر په وخت کې پاسېده تر دې پورې چې دنه د سحر هغه مونځ هم قضا شي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو ذلك رجل بال الشیطان فی اذنه، چې دا داسې سړی دی چې د ده په غوږونو کې شیطان پیشاب کړي دي، متیازي کړي دي، واړه پورې کړي دي. نو ښکاره خبره ده محترمو چې په کوم غوږ کې د سبا په وخت کې شیطان متیازي او پیشاب کوي، نو دغه غوږ او دغه انسان دی به څنګه د مؤذن آواز واوري. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، چې د هغه چا نه ښایسته آواز د چا دی څوک چې د الله جل شانه طرف ته راولل کوي. نو دغه مؤذن د سحر په وخت کې وایي حي علی الصلاه، اے خلقو د منځ طرف ته راشئ، حي علی الفلاح، اے خلقو د کامیابۍ طرف ته راشئ. نو چې په دغه دوران کې دا ځوان، دا مشر، دا پلار، دا نیکو دیم لاس دی، دی اوده دی او د ده په غوږ کې شیطان متیازې کړي دي، نو بیا به دی څنګه د مؤذن آواز واوري، دی به څنګه د کامیابۍ دا اعلان واوري، دی به څنګه د منځ دا اعلان واوري، دی به دغه بهترین انسان دا آواز څنګه واوري. نو محترمو ټولو ځوانانو له پکار دي خصوصا چې د الله جل شانه دپاره د دغه نحوست نه، د دغه منحوس کار نه د شیطان د پیشاب نه ځان بچ کړي او یو کلکه اراده وکړي، یو پخته اراده وکړي، یو مضبوط او مصممه اراده وکړي چې انشاءالله زمانه به یو منځ هم نه قضا کېږي. تاسو بیا وګورئ چې الله جل شانه توفیق درکوي او که نه. او دویمه اهمه خبره ګورئ دا هم ده چې کله د شپې اوده کېږي مسنون طریقې سره اوده شه، مسنون اعمال وکړه، ذکر اذکار وکړه او د الله نه دعا وغواړه چې یا الله ما مونځ ته راپاڅو. بلکې بعضې علماو لیکلي دي چې په دې نیت باندې انسان اوده کېږي الله یو فرشته مقرروي چې دی به مونځ له پاسې، خو چې کله دی مونځ له پا نسي هغه وخت کې سترګې وغړېدې مونځ له پا نسېدو دغه فرشته دې واپس لاړه شي، بیا نه راځي.